Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, and among the biochemistry, second unit discuss classification of organic compound. نو دا زموږ سره د خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور فلی سلاید دی د ایگزام په حوالې سره دا ستاسو دپاره ډېر امپورټنټ دی نو دی باندې ځان پوه کړئ. ارګینیک کمپاوند څه ته وایي؟ ارګینیک کمپاوند زموږ سره هغه کمپاوند دی چې هغه مشتمل وي په کاربن او هایدروجن باندې او د هغې په ډیرایوټیوز باندې هغې ته موږ ارګینیک کمپاوند ویو. نو دلته کې زموږ سره دیو کلاسیفیکیشن کړی دی د ارګینیک کمپاوندز په مختلف ګروپس کې د دې ډیویژن کړی دی. No, the classification of organic compound have been divided into two categories depending upon the nature of their carbon skeleton. اوس ارګینیک کمپاوند چې دي دا ډیوایډ شوي دي په ټو کیټګري کې. دا ډیپینډ کوي انحصار کوي په څه باندې؟ د کاربن په هغه نیچر باندې، مطلب چې څومره کاربن وي پکې په هغې باندې ډیپینډ کوي. د هغې په هغه چین باندې ډیپینډ کوي، څه اوپن چین وي څه کلوز چین وي. نو مطلب که مونږ واخلو الکین شو یا دغه شو د هغې ګروپ شو، د الکین ګروپ شو، د الکایل شو، دغه مختلف کلاسز دي، مختلف ګروپس دي د دې ارګینیک کمپاوند. نو ارګینیک کمپاوند زموږ سره هغه کمپاوند دی چې هغه مشتمل وي په څه باندې؟ په کاربن باندې، په هایدروجن باندې او د هغې په ډیرایوټیوز باندې. نو دغې ته موږ ارګینیک کمپاوند وایو. ارګینیک کمپاوند چې دی مختلف کیټګري کې د هغې ډیویژن کړی دی، د هغې کلاسیفیکیشن کړی دی خو آن د بیسس اف سکیلیټن، په هغه سکیلیټن بیس باندې بیا هغه کمپاوند له څه کړی دی؟ نوم ورکړی دی. که دغه شانې موږ د الکین والا ګورو ای ان ای چې په لاس کې راغلی په هغې کې به سنګل باڼې، دغه شانې که موږ الکین ای ان ای راغلی په لاس کې مطلب هغې کې به ډبل باڼې، ډبل باڼ چې د مطلب د دې دپاره فارموله څه ده؟ د الکین دپاره، د الکایل دپاره څه فارموله ده چې ریمول اف هایدروجن پکې کېږي. نو دلته کې چې دا مینلی کلاسیفیکیشن دی دوه ګروپ ته کړ دی. یو ای سایکلیک کمپاوند دی. ای سایکلیک موږ سره هغه کمپاوند دی چې هغه اوپن چین وي. اوپن چین مین چې په هغې کې څه رنګز وغیره نه وي. که مونږ واخلو فار ایگزامپل مونږ به یو کمپاوند واخلو دلته کې اوپن چین والا، که دوه دغه والا مونږ دا ټو کاربن ما ډرا کړه، دې ته هایدروجن چې کوم دی هغه مونږ ډرا کړو اوپن چین دی. مین دی چې دا کلوز نه دی، مطلب هغه رنګ فارم کې نه دی، سایکل فارم کې چې کوم بند شوی وي نو هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ هغې ته مونږ سایکلیک کمپاوند ویلی شو. ټیک شو. سایکلیک کمپاوند به زه دلته کې ډرا کړم، د 3 کاربن والا یو کمپاوند به ډرا کړم. دلته کې یو کاربن دا شو، بل دا شو او بل څه شو؟ دا شو. نو دا کمپاوند دا ټول یو بل سره درې څه شو؟ لینک شو. دا زموږ سره څه دی؟ دا یو کمپاوندز دی، مطلب سایکلیک کمپاوند دی. ټیک شو. کلوز چین دی. نو په ټو ګروپ کې دی کلاسیفیکیشن کړی دی. نو 2 کاربن والا دپاره څه یوز کېږي؟ سنګل باډ دی پکې، نو میت او ایتو. نو دا څه دی؟ دا ایتین سټرکچر دی. ته هایدروجن به موږ څه ډرا کړو؟ C2H6 دا د ایتین سټرکچر شو. دغه شانې دا سټرکچر د څه شو؟ میت ایت دا پروفایل شو. پروفایل مین دا څه شی دی؟ دا مطلب دی کې 3 کاربن دی او که مونږ واخلو رنګ سټرکچر دی نو رنګ سټرکچر دپاره مونږ سایکلو پروپین بشي. دا ټیک شو. سایکلو رنګ سټرکچر دی نو سایکلو بشي او دا 3 کاربن والا دی او سنګل باڼ دی پکې نو پروپین. نو سایکلیک کمپاوند دی دیو ډیویژن کړی دی او بل څه دی؟ نو ټو کیټګري کې دغه کلاسیفیکیشن دی. یو ای سایکلیک کمپاوند دی. ای سایکلیک کمپاوند هغه دی چې مطلب هغه لینیر راځي په دې کې او برانچز والا راځي، خو چې مطلب سایکل رنګ یې نه جوړ کړی سیمپل، هغې ته مونږ ای سایکلیک کمپاوند ویو. په دې کې اوپن چینج والا راځي. او سایکلیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې هغې یو کلوز چین جوړ کړی، مطلب یو سرکل د هغې ټایپ یې دغه کړی، مطلب هغه بند وي، سایکلیک فارم کې وي. نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ سایکلیک کمپاوند وایو. اوس دیو دلته کې ارګینیک کمپاوند دغه کړي دي. نو په دې کې یو سایکلیک کمپاوند یې ورکړي دي او بل څه دی؟ ای سایکلیک کمپاوند دی. نو دیو ای سایکلیک کمپاوند څه ته ویلي دي؟ وایي ای سایکلیک آر د اوپن چینج اف ایلیپیټیک کمپاوند. اوس د ای سایکلیک کمپاوند ته مونږ ایلیپیټیک کمپاوند هم وایو. ایلیپیټیک کمپاوند هغه کمپاوندز مطلب چې په هغې کې رنګ نه وي، سیمپل به مونږ دا وویو چې په هغې کې سایکل نه وي، هغې ته مونږ ای سایکلیک کمپاوند ورته هم وایو، ایلیپیټیک کمپاوند ورته هم وایو. ټیک شو. دیو دلته کې ورکړ دی CH2 دی، بل ورسره څه دی؟ CH
2 دی او بل څه دی CH3 دی نو 3 کاربن دی. تاسو به دې دپاره دغه کم دغه چې دي هغه پروپین دپاره لکه میت شو، ایت شو، پروپ شو، بیوټ شو او پینټ شو. نو دغه شانې پینټ، هیګز، هیپټا، اکټا، نون او ډیک. نو دا به تاسو دغه شانې یادوئ چې کله دا تاسو یاد کړئ بیا به هغه بانډ ته ګورئ. که چېرته بانډونه سینګل وي نو د هغې په لاس کې به څه راځي ANE به راځي. که چېرته بانډونه ډبل بانډ پکې راغلی نو د هغې دپاره ENE یوز کېږي. دغه شانې که چېرته هایډروجن پکې ریموو شوی وي هغې دپاره YLE راځي لکه پروپایل شو، میتایل شو، ایتایل شو. که چېرته سینګل بانډ یې هغې دپاره میتین، ایتین، پروپین، بیوټین نو ته به هغې ته ګورې. اوس دلته کې کاربن څو دي نو 3 کاربن دي. یو کاربن دپاره څه یوز کېږي میت شو، 2 دپاره بیوټ یوز کېږي او د 3 دپاره څه یوز کېږي پروپو. نو دا اوس د پروپ مونږ یوز کو 3 کاربن دي او بانډونه پکې څه دي سینګل دي نو دا څه شو پروپین شو او مطلب الیپټیک چینج لینیر چینج د دې دپاره څه دغه ته ضرورت نشته. اوس سایکلیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې هغه هغه په رنګ فارم کې وي او په سرکل فارم کې وي. ټیک شو. نو اوس زمونږ سره سایکلیک کمپاوند دی. په دې کې یو قسمه کمپاوند چې دی هغې ته څه وایي هغې ته هیټروسیکلیک کمپاوند وایي. هیټروسیکلیک کمپاوند ورته ولې وایي چې په دې کې یو کمپاوند چې دی مطلب هغه پکې ډفرنټ یوځای شوي د هغې هغه سټرکچر چې کوم دی په سایکل دا کې ایلی سایکلیک کمپاوند او ایرومیټیک کمپاوند دی. نو اوس په دې هیټروسیکلیک کې 2 قسمه کمپاوند راځي. یو څه د ایرومیټیک کمپاوند پکې راځي او بل پکې ایلی سایکلیک راځي. ایرومیټیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې په هغې کې ډبل او سنګل بانډ یې پکې. که مونږ بنزین واخلو دیو دلته کې پیریډین ورکړی دی نو مطلب په دې کې څه کړی دی یو هغه نایټروجن پکې ایډز دی. نو نایټروجن چې کوم ایډ شي په دې کې نو دا مونږ ته هغه یو سټرکچر د ښکوي مونږ وویو په دې کې اوس دا یو ډبل سنګل بانډ دی دا لاست کته دې نه دا بره څه دی ډبل دی. دا بل بیا سنګل دی بل ډبل دی. نو تاسو به د بنزین هغه سټرکچر په FAC او په دې کې ویلی چې مطلب دا به صحیح د دې به سمیلي او دا چې کوم دی یو ډبل بل به سنګلي. نو دغه شانې د ایرومیټیک کمپاوند دی. نو دلته کې دا پیریډین اگزامپل ورکړل دی دا تاسو MCQs کې راغستی شي چې دا څه دی پیریډین دی مطلب په دې کې نایټروجن هغه ایډ دی ورسره یو هغه سټرکچر چې کوم دی بدل دی دا څه دی هیټروسیکلیک کمپاوند دی. سایکلیک مونږ څه ته ویلو چې هغه رنګ سټرکچر وي نو دا یو څه دی یو رنګ دی. ټیک شو. ول ایلی سایکلیک کمپاوند اوس دی دلته کې ورکړی دی. نو ایلی سایکلیک کمپاوند اوس په دې دغه کمپاوند کې هیټروسایکلیک کې دی. دلته کې دی ورته څه ایډ کړی دی THF دا یو بل کمپاوند اکسیجن ته ایډ کړی دی. نو دا تاسو کتلی شي دا ټوټل څه دی سنګل دغه دی مطلب رنګ دی مطلب ټول سنګل بانډ دی پکې. بل هوموسایکلیک کمپاوند دی. په هوموسایکلیک کې هم 2 قسمه کمپاوند راځي. ټیک شو. په هغې کې هم ایرومیټیک کمپاوند راځي او بل پکې څه راځي ایلی سایکلیک کمپاوندز آر کاربوکسیلیک. اوس دیو کاربوکسیلیک دغه ورکړی دی. که دلته کې مونږ وګورو کاربن څو دي 3 کاربن دي مطلب H2C دی او بل څه دی CH2 دی او بل څه دی CH2. نو اوس که تاسو دې سټرکچر ته وګورئ په دې کې کاربن څو دي 3 دي. نو د یو کاربن دپاره مونږ میت ورډز استعمالو 2 دپاره ایت استعمالو او 3 دپاره څه استعمالو پروپ استعمالو. او رنګ څه دی هغه سایکل دی رنګ سټرکچر دی. ټیک ده بند دی د 3 واړه طرفه. نو دې دپاره مونږ سایکلو ورډ استعمالو او 3 کمپاوند دغه دي نو هغې دپاره مونږ پروپین استعمالو. نو دا څه شو سایکلو پروپین شو. ټیک شو. اوس ایرومیټیک کمپاوند په دې بل دغه کې ورکړل دي نو دلته یې څه کړی دی دا اوس هوموسایکلیک کمپاوند دی. هوموسایکلیک مین چې مطلب په دې کې هغه سایکل کم رنګ چې دغه سیم دی مطلب یو کې به صحیح دا ډبل بانډ او سنګل بانډ دغه شانې دا به صحیح د دې تعداد به سیم وي. نو دې کې بنزونایډ دی یو کمپاوند ورکړی دی پینول د دې سټرکچر تاسو کتلی شئ دا ورته څه ایډ دی هایډراکسل دغه ایډ دی ورته. بل پکې نان بنزونایډ کمپاوند دی چې کوم د بنزونایډز هغه نه دي نو مطلب په دې کې 2 بنزین چې کوم دی هغه کمباین کړي دي. یو نیو کمپاوند موږ له راکړی دی چې هغه نیو کمپاوند ته موږ څه وایو نیو کمپاوند ته چې کوم دی هغې ته موږ ایزولین وایو. ټیک شو. اوس دا بل سټرکچر دی په دې کې هم تاسو د ارګینیک کمپاوند چې کوم دي هغه تاسو کتی شئ. نو په دې کې د ارګینیک کمپاوند یې ورکړي دي. ارګینیک کمپاوندز کلوز چینج دي د مطلب چې کوم ارینج سټرکچر کې دي او بل څه دي اوپن چین دي. اوپن چین اسایکلیک الیپټیک کمپاوند دا اوپن چین چې کوم دي کوم لینیر راځي لکه تاسو ته ورکړي چې CH2 پلس CH3 پلس CH2 دغه شانې هغه کم دغه چې لینیر چې کوم ورکړي بالکل سټیټ دغه په څه کې راځي دا په الیپټیک کمپاوند کې راځي. ټیک شو. نو په الیپټیک کمپاوند کې موږ سره الکین راځي. الکین ځان له غټ کلاسز دی دغه په هغې کې دا ټوټل الکین به تاسو ویلي چې دا موږ سره
هغه هایدروکاربن دی ارګینیک کمپاوند دی چې ال باند به پدې کې سي سنگل وي پکې بل خبره بدای دی د لپاره فارمولا څه د CnH2n او دغه فارمولا د دې لپاره +2 چې کوم دی هغه فارمولا CnH2n +2 او پلاس کې مطلب چې کوم دا دغه موږ سره د کېږي پلاس کې به ANE لګي د الکین والا فیملی کې دغه شان دی الکین اگزامپل ورکړل په لیپټیک کمپاوند کې دا هم دا تاسو ویلي چې دا هم څه د ارګینیک کمپاوند دی زموږ سره په دې کې ال باند چې دی هغه بڑه بلی او پلاس کې به ANE راغلی او فارمولا دی د لپاره CnH2n دا دغه شان نو دلته کې د لیپټیک کمپاوند کې سیټ کړی دی پکې الکین اډ کړی دی او الکین دی ټیک شو دا څه دی ارګینیک کمپاوندز دي نو اوس کلوز چین دی په دوه دغه کې بیا دلته دی اډ کړی دی چې کوم هغه رینګ فارم دی نو یو دی هیټروسایکلیک ور کړی دی او بل څه دی هوموسایکلیک نو اوس دا هیټروسایکلیک چې کوم دی په دې کې دی ورکړی دی فلوران دی او پایرول دی او تالوفین دی ټیک شو نو دا څه دی دیز آر آل آلسو ایرومیټک دا هم ایرومیټک دی ټیک شو نو په فلوران کې به څه ایډي مطلب په دې کې به اکسیجن ایډي مطلب اکسیجن چې سر چې کوم دی د سره به انپیډ هغه الکترون چې کمی بل پکې نایټروجن اډ کړ دی هغه ته پایرول وای نو دا هم هیټروسایکلیک دی هیټرو سمپل مطلب دا دی چې دا به رنګ سټرکچري سایکلیک مطلب دا شو چې دا به رنګ سټرکچري هیټرو مطلب دا دی چې په دې کې به هغه یو الیمنٹ چې کوم دی د کمپاوند هغه پکې بدلی چې دغه کمپاوند بدلی په یو کې موږ وګورو اکسیجن دی په بل کې نایټروجن دی په بل کې سلفر دی نو دغه شان د یو کمپاوند پکې بدل دی ته موږ سمپل څه وایو دی ته موږ هیټروسایکلیک وایو بل ایلیسایکلیک کمپاوند دی او ایرومیټک دی نو ایلیسایکلیک اوس دلته کې یو کمپاوند ورکړی دی دا ټرینګل سټرکچر ورکړل نو ټرینګل د درې ګوټونه دي نو که یو ګوټ ته موږ دغه په دې کې یو کاربن دی په دویم ګوټ کې بل کاربن دی او په تړ ګوټ کې چې دا بل کاربن دی نو دې د لپاره موږ مطلب او رینګ سټرکچر دی نو د درې کمپاوند دغه کاربن دغه لپاره موږ څه یوز کوو پروپوز کوو او بانډونه پکې تاسو خیال وکړئ نو بالکل غری ورکړل نو دا سنگل باند دی پکې او رینګ سټرکچر دی نو دا څه دی سایکلوپروپین دی اوس ایرومیټک کمپاوندز ته وګورئ ایرومیټک کمپاوند هغه کمپاوند تاسو به ویلي چې مطلب پاغي کې صحیح پاغي کې دغه مطلب ډبل او سنگل بانی نو بل په دې ایلیسایکلیک یو کمپاوند دغه بلوم ور کړی دی مطلب یو کاربن دلته کې کومنګ وګورو په دې کې یو کاربن چې دا غدا دی تاسو کته شی بل دا دی نو دا څلور کاربن دی په دې ګوټونو کې نو د فور د پاره بیوټ یوز کیږي او ټول سری سایکل رینګ فارم دی نو سایکلو شو بیوټ شو او الباند پکې سنگل نو څه شو سایکلو بیوټین شو اوس دلته کې بل دیو کمپاوند ورکړ دی د 6 کاربن والا دی او رینګ دی او رینګ د پاره مونږه سایکلو ورز استعمالو او شپږ کاربن دی نو پکې دی د پاره به هیګز یوز کیږي او باند چې دا ټول سنگل نو دی د پاره څه یوز کیږي سایکلو هیګزین ټیک شو بل ایرومیټک کمپاوندز دي نو ایرومیټک کمپاوند موږ هغه کمپاوند ته ویلي چې مطلب پاره کې سنگل او ډبل باند وي پکې ټیک شو نو اوس دلته کې دی او نان بنزونایډ ورکړی دی او بل څه دی بنزونایډز دي نو اوس دلته کې د بنزین د سټرکچر هم دی ورکړی دی او بل چې کوم دی ټو ډبل بنزین د کړی دی هغه به یو نیو کمپاوند جوړ کړی دی نان بنزونایډ دی چې کوم ته هایدروکسل دا ایډز دي نو اکسیجن وته ایډ دی ټیک شو او ټروپالان پکې راځي زموږ سره په نان بنزونایډ دغه کې was acyclic or open chain compound. Acyclic compound څه ته وایي this compound contain open chain of the carbon atom in the molecule. دا هغه compound دی چې دا بس open chain وي. open chain mean چې دی کې بس رینګز وغیرہ نه بالکل سبا دا بس سټیټ دغه سټیټ کې دی چې مطلب برانچز وته هم کې دی شو بن باندې بالکل چې مطلب هغه تری دغه چې دا غبن وي نو دې ته مونږ سوې دې ته مونږ acyclic هم وایو open chain وته هم وایو elliptic وته هم وایو ټیک شو MCQs کې تاسو ته the terminal carbon atom are completely free, they are not linked with each other. Was the terminal carbon atom چې دی هغه completely څه دی free دی وای they are not linked with each other دا د نورو سره سکیږي نه لینک کیږي the chain is open so it is called open chain دې ته موږ سوې open chain compound وته ټیک شو مطلب هغه terminal carbon چې کوم دی هغه چا سره مطلب هغه مکمل free د بل چا سره نه لینک نو دې ته موږ دغه وایو اوس دا بل یو compound ورکړل
CH3 دی CH2CH3 نو دا اوس څو کاربن دي د یو کاربن دپاره میت شو د دوه لپاره موږ څه یوز کوو پروپ یوز کوو میت ایتو د سیکنډ دغه دپاره موږ څه یوز کوو ایتو د تھرډ دپاره څه یوز کوو پروپو نو درې کاربن دي دا څه شو پروپ شو او مطلب ټول بانډ پکې سنګل دی نو پروپین شو ټیک شو نو دا اوس یو کمپاوند دی نو دا څه دی ایلیسایکلیک دی اوس فری ټرمینل کاربن ایټم اوس د دې ټرمینل کاربن دغه ته ګوري CH3 هغې ته مکمل ایټم دغه چې دغه بالکل فری دی بل څه دغه ته نه دی اټیچ اوس دغه شانې بل سټرکچر یې ورکړی دی نو هغې کې کاربن به تاسو شمارئ چې کله نمبرینګ ورکوئ دی نه 2 MCQs راځي نو نمبر به څنګه ورکوئ کاربن تعداد به ګورئ اوس په دې کې چې کله تاسو د کاربن تعداد ګورئ نو په دې کې به څه ګورئ تاسو او نو دلته کې څه ورکړی دی مطلب یو کاربن دا شو دی د یو کاربن دپاره څه یوز کېږي میتو دوه دپاره څه یوز کېږي ایتو 3 دپاره څه یوز کېږي پروپو او 4 دپاره څه یوز کېږي بیوټو 15 کاربن دپاره څه یوز کېږي پینټو نو 15 کاربن دي او ال بانډ چې دغه پکې څه دي سنګل دي نو دا څه شو پینټین شو ای ان ای سره به راځي که چېرته بانډ پکې ډبل وی نو بیا به څه راتله بیا به ای ان ای راتله نو دا ټول څه دي سنګل دي اوس CH3 COOH اوس دا څه دی ایسیټیک ایسیډ دغه یې ورکړی دی سیمپل نو دا هم تاسو کتلی شئ دا ایسایکلیک اوپن چین دي مطلب رنګ دغه نه دي نو ایسایکلیک اوپن چین ار د کاربن ایټم ار present in the form of open chain کاربن ایټم چې کوم دي څومره کاربن دي دا به موجود دي مطلب in the form of open chain دا به بالکل اوپن وي مطلب دی به هغه سرکل دغه نه جوړ کړی چې دا بند شوی وي کلوز شوی وي نو دغه ټایپ به دا نه وي ټیک شو وایي this chain may either by the straight chain or branch chain اوس په دې اوپن چین کې بالکل یو سټیټ چین هم راتلی شي چې کاربن بالکل په لینیر په سیده لاین کې تللی او برانچ ورته هم راتلی شي مطلب برانچ دپاره به موږ خپل دغه یوز کوو راځي مخکې ته ډسکس کوو چې برانچ چین څنګه او state chain څنګه these were initially known as aliphatic compound دې ته موږ په لاول کې څه aliphatic compound ورته وایو because the compound of these class were derived from the either animal and vegetable fat ودا compound چې کوم دی aliphatic compound موږ خو ډیرایډ کړی دی د انیمل نه څه د ویجیټیبل نه دغه کاربنینګ دغه هغه سټنټ او دا کتلی دی او سټرایټ چین کمپاوند څه ته وایي د کاربن سکلیټن ان د فارم اف سټیټ چین اوس کاربن کم سکلیټن چې دغه بالکل چې کوم سیده راتله مطلب هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ سټیټ چین وایو ټیک شو چې مطلب بالکل لینیر وي نو دغې ته سټیټ چین وایي اوس دلته کې دغه دوه اگزامپل دی ورکړي دي د سټیټ چین تاسو په دې کې کتلی شئ نو یو CH3 دی بل څه دی CH2 دی او بل څه دی CH3 دی تاسو به فرست په دې کې څه چل کوئ په دې کې به کاربن شمارئ چې کاربن پکې څو دي 3 کاربن دي پکې نو 3 کاربن دپاره کم ورډ استعمالیږي پروپ استعمالیږي بیا پکې بانډونه سنګوئ چې کم بانډ دی پکې ډبل بانډ دی سنګل بانډ دی یا ټریپل بانډ دی پکې نو چې سنګل بانډ دی دپاره ANE یوز کېږي دا د الکین فیمیلی سره تعلق ساتي که چېرته ډبل بانډ دا به د الکین فیمیلی سره تعلق ساتي بیا به ENE سره تاسو ریپرزینټ کوئ نو دلته کې ال بانډ سنګل لی نو دا به ANE سره موږ څه کوو ریپرزینټ کوو نو دا څه شو پروپین شو اوس که د پروپین بس بل دی دغه ورکړ دی سنګل اوس دا CH2 دی په دې په منځ کې څه دی ډبل بانډ دی نو دا ډبل بانډ چې کوم دی دا تاسو څه کولی شئ دا اوس ډبل بانډ دی نو دا څه د کم فیمیلی سره تعلق ساتي د الکین فیمیلی سره تعلق ساتي نو دا تاسو به په څه باندې ENE باندې به ریپرزینټ کوئ ټیک شو دا پروپین سره تعلق ساتي بل برانچ چینج کمپاوند دی برانچ چین کمپاوند څه ته وایي د کاربن سکلیټن از د فارم اف برانچ چین د کاربن سکلیټن چې کومه ده هغه څه سټیټ او مطلب داسې یو کمپاوند ورته بل څه سایډ ته اټیچ هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ برانچ چین وایو برانچ چې کله راغلی نو هغې دپاره به آیسو دغه یوز کېږي تاسو به ټولو نه اول څه چل کوئ په دې کې د کاربن تعداد چې کوم دی هغه به کاونټ کوئ نو کاربن څو دي یو کاربن دا شو زموږ سره بل دا شو 2 شو بل کاربن دا شو بل دا شو نو څو کاربن دي نو په دې کې مینلی زموږ سره 4 کاربن دي د 4 دپاره څه یوز کېږي بیوټ یوز کېږي ټیک شو بیوټ یوز کېږي نو اوس دلته که مونږ وګورو برانچ ورته اټیچ دي نو برانچ دپاره چې کله برانچز وو دا اوس برانچونو ته اټیچ شي دي دې کاربن ته وګوره مطلب دلته کې یو کاربن ورته اډ دی یو بره نو هغه برانچ دی بالکل لیرین نه دي نو چې کوم کې برانچ راغلی هغې دپاره به آیسو ورډز مونږ استعمالو ټیک شو نو اوس 4 کاربن دي دا به څه شي آیسو بیوټیلین به شي ټیک شو
cyclic or close change compound. بل زموږ سره څه دي cyclic یا close change compound دي. نو these are the compound contain one or more close change ring of the atom in their molecule. دا زموږ سره هغه compound دي چې په دې کې د یو یا د یو نه زیات څه close chain مطلب رنګ را یوځای شي د compound هغې ته موږ cyclic chain وایو یا close chain ورته هم وایو. in this case two terminal carbon atom are linked with each other. د دې دوه کم terminal carbon چې دي هغه بالکل یو بل سره سي close شوي او یو رنګ یې جوړ کړی. نو بله پکې دا خبره کوي it can be either from 3 4 5 number of rings each. اوس په دې کې 3 هم کېدی شي 4 کاربن رنګ هم کېدی شي. اوس که دا موږ وګورو سیمپل څه دی دا سټرکچر چې کوم دی 3 کاربن دی پکې 3 ګوټونه دي. نو دا به سیمپل سي او دغه به پروپین به ټیک شو د 3 کاربن والا. دا څلور ګوټیز دی نو څلور ګوټونه دي دا به کاربن تعداد پکې څو دی څلور دی. دې دپاره څه یوز کېږي دې دپاره بیوټین یوز کېږي. نو څه شو سایکلو بیوټین شو. اوس دا بل چې کوم دی دا څه دی په دې کې 15 کاربن دي. نو 5 دپاره څه یوز کېږي پینټ یوز کېږي او دا رنګ سټرکچر دی. نو دې دپاره موږ څه دغه سایکلو استعمالو. نو سایکلو پینټین دی. دا بل شپږ کاربن دي. نو شپږ کاربن دپاره موږ هیګز ورډ استعمالو او مطلب رنګ سټرکچر دی. نو دې ته موږ څه وایو سایکلو هیګزین. یو هوموسایکلیک دی بل څه دی هیټروسایکلیک دی. هوموسایکلیک څه ته وایو وایي کاربوکسیلیک compounds. These compound contain the ring which made of the atom one kind of carbon atom and the further divided into two types. اوس دا هوموسایکلیک کمپاوند هغه دی چې دا رنګ سټرکچر مطلب په دې کې کمپاوند چې دا هغه سیم مطلب د ډیفرنٹ کاربن دغه پکې نه مطلب چې 4 کاربن ایډ دی یو سره نایټروجن ایډ دی. نو دغه شان دا کمپاوند به سي وسامي په دې کې یو ایلیسایکلیک کمپاوند راځي بل سره راځي ایرومیټیک کمپاوند راځي. نو اوس ایلیسایکلیک ایلیپیټیک کمپاوند دی ورکړ دي وای these are the carboxylic compound which responsible ایلیپیټیک کمپاوند in the most of their properties. اوس د دې ایلیسایکلیک یا ایلیپیټیک کمپاوندز اوس په دې کې موږ سره ایلیپیټیک پلس سایکلیک. اوس دا ایلیسایکلیک کمپاوند اوس په دې کې هغه دي چې په دې کې د دواړو سایکلیک کریکټریسټیک چې کوم دي مطلب ته دي یو رنګ سټرکچر کمپاوند د دې 3 کاربن نه جوړولی شي. دا کم رنګ چې ورکړی دی دغه شانې که موږ واخلو سایکلیک کمپاوند دي هغه ته هم جوړولی شي. نو دواړو کریکټریسټیک چې کوم دي هغه په دې کې دخ کېږي. نو دې ته موږ ایلیسایکلیک کمپاوند وایو وایي ان د موسټ اف دیئر پراپرټي. اوس دا سایکلوپروپین دی. نو سایکلوپروپین موږ دې دپاره ولې استعمالو مطلب په دې کې څه دي سیمپل دا 3 کاربن دي پکې او سایکل دی. نو سایکلوپروپین دی. اوس دا 4 کاربن دي 4 کاربنو دپاره بیوټین استعمالیږي. نو سایکلو بیوټین دی. 15 کاربن دي سایکلو پینټین. اوس دا ته لینیر سټرکچر ته هم بدلولی شي دغه شانې چې ولیکي CH2 دا CH3 پلس CH2 پلس CH3. نو دا 3 کاربن والا ته لینیر یو دغه ولیکو هغې ته موږ ایلیپیټیک یا اوپن چین ورته وایو. نو اوس ایرومیټیک کمپاوندز دی بل په دې کې وایي these are the carboxylic compound which contain alternate double bond and single bond. ایرومیټیک کمپاوند دی نه مخکې موږ خبره وکړه چې د کاربن په منځ کې یو بانډ به ډبل او بل به سنګل وي. دا د ایرومیټیک کمپاوند کریکټریسټیک دی. ای جی بنزین موږ واخلو دی پکې بنزین ورکړ دی وایي اټ اگین ډیوایډډ انټو 2 ټایپس. دا بنزین وغیره دی به 2 ټایپ ته ډیوایډ کړي. یو بنزونایډ دی بل څه دی نان بنزونایډز دی. نو بنزونایډ کمپاوند به دی وایي څه ته وایي ارګینیک کمپاوند کنټین ون اور مور فیوز بنزین. چې کله مطلب د یو نه سیوا بنزین را یوځای شي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ بنزونایډ کمپاوند وایو. د بنزین را یوځای شي دي 2 بنزین چې کله را یوځای شي دا نیفیتیلین جوړوي ټیک شو. بل چې کوم دی مطلب چې 3 رایوځای شي هغه انتیسرین جوړوي. نو دا کمپاوند چې په دې کې د سټرکچر کې تاسو کتلی شئ بنزین چې کوم دی په دې کې یو بانډ سنګل بل ډبل بل سنګل بل ډبل دغه چې د دې کریکټریسټیک د ایرومیټیک کمپاوند دي. بل نان بنزونایډ کمپاوند دی. نو نان بنزونایډ کمپاوند څه ته وایي ایرومیټیک کمپاوند ویچ ډو ناٹ کنټین ا بنزین رنګ. اوس هغه کمپاوند چې په هغې کې بنزین رنګ نه وي نو هغې ته موږ څه وایو نان بنزونایډ کمپاوند. اوس لکه ایزولین موږ واخلو او ټروپولان. نو اوس دا دغه کم دی ایزولین دا اوس هم یو قسمه بنزین کمپاوند چې کوم دی زموږ سره هغه دی خو مطلب دا دی چې دوی کې کمبینیشن شوی دی مطلب فرست هغه کم کمپاوند بنزین چې هغه نه دی ورکړی د چا نه ډېر شوي دي نو هغه پکې نشته ټیک شو. نو په دې دا سټرکچر چې تاسو رټه وایس کې ځان ته یاد ساتئ په MCQs کې د دې نه تاسو ته MCQs راتلی شي.
بل heterocyclic compound دي. نو heterocyclic compound څه ته وایي؟ These compound contain the ring and made of the one or more atom nitrogen, oxygen, sulfur, etc. in the addition of the carbon atom. heterocyclic compound هغه compound دی چې هغه مشتمل وي په څه باندې؟ په یو رنګ باندې وي، مطلب یو هغه رنګ سرکولر دغه سټرکچر وي. او د heterocyclic هیټرو مطلب مختلف د پاره دا هیټرو ورډز موږ استعمال او ډیفرنٹ د پاره چې یو کمپاوند پکې مختلف سایکلیک مطلب دا دی چې هغه پر رنګ فارم کې ټیک شو. نو دا پکې سلفر راتلی شي، اکسیجن راتلی شي، نایټروجن راتلی شي. نو دغه ته موږ هیټروسایکلیک کمپاوند ویو. اټ اگین ډیوایډډ ان ټو ټایپس، مطلب دا به په دوه ټایپس کې ډیوایډ کړي دي. یو ایلیسایکلیک هیټروسایکلیک کمپاوند دی او بل څه دی؟ ایرومیټیک هیټروسایکلیک کمپاوند دی. نو اوس په دې کې دا ایلیسایکلیک هیټروسایکلیک کمپاوند څه ته وایي؟ و ایلیپیټیک هیټروسایکلیک کمپاوند کنټین ون اور مور هیټرو ایټم، چې په دې کې څه یو یا د یو نه زیات هیټرو ایټم ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره څه راځي؟ دلته کې بس زه تاسو په دې باندې سمپل پوه کما ټیټرا هایډروفیوران. اوس دا زموږ سره یو کمپاوند دی. اوس دا هیټروسایکلیک دی ته موږ ولی وایو چې په دې کې دا یو څه ایډ دی؟ د اکسیجن ایډ دی. دا چې کوم په ریډ لاین باندې انډرلاین کو د اکسیجن دی. نو دلته کې دا یو کمپاوند پکې بدل لې. نو دې د پاره په موږ هیټرو د ورډ ایډ کو، بل چې دا رنګ دی نو سایکلیک بشي. نو هیټروسایکلیک دا یو کمپاوند دی او دې کمپاوند ته څه وایي؟ ټیټرا هایډروفیوران وته وایي. نو دغه شانی دا څه دی؟ ایلیسایکلیک هیټروسایکلیک کمپاوند دی. دلته کوم دا څه دی؟ د شپږ کاربن والا یو کمپاوند دغه دی. نو دلته کې ته اکسیجن ایډ دی. نو دا ایلیسایکلیک او هیټروسایکلیک کمپاوند دی. ټیک شو سمپل. اوس بل څه دی؟ ایرومیټیک هیټروسایکلیک کمپاوند. اوس کدی بره کې تاسو وګورئ هیټروسایکلیک کمپاوند ایلیسایکلیک به هغه کمپاوند چې مطلب په دې کې صحیح لینیری، مطلب په دغه کې ډبل باند بنئ. اوس ایرومیټیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې په دې کې به یو سنگل ډبل باندې ټیک شو. په دې کې به بره موږ دا کریکټریسټ د هیټروسایکلیک شروع کړ دی. ایرومیټیک هغه دی چې مطلب هغه کې سنگل ډبل باندې. هیټروسایکلیک کمپاوند هغه دی چې مطلب هغه کې په رنګ کې چې یو کمپاوند چې هغه بدلی. سایکلیک مطلب دا دی چې هغه رنګ وي. نو ایرومیټیک هیټروسایکلیک کمپاوند کنټین ون اور مور هیټرو ایټمز ان دیئر مالیکول، چې یو نه سیوا هیټرو ایټم دغه مالیکول پکې ټیک شو. اوس دا فیوران دی ورکړ دی، په دې کې بس اکسیجن ایډ ټیک شو. دا فیوران چې کوم دی مطلب په دې کې کومه سټرکچر وګورو سنگل ډبل باندې دی پکې. دغه شانی سلفر مونږ وګورو. نو دلته کې د سلفر دغه چې کوم ایډ شوی دی په دې کې، نو دا زمونږ سره په کم دغه کې راځي. دا زمونږ سره په تایوفین کې راځي چې کله سلفر ورته ایډ شي او سنگل ډبل باندې. نو دغه شانی د دې سلفر او د دې ایډ کېدو سره د دې هغه نیم چې کوم دی هغه بدلیږي. نو دا یونټ چې کوم دا زمونږ په دې ځمنې ختم شو. امید لرم چې تاسو به لږ ډیر پوه شوي وي. دا چینل زمونږ سبسکرایب کړئ، دا لینک خپل د نورو مرګلو سره شیر کړئ. او نیکسٹ لیکچر چې کوم دی د بایو کیمستري کم ریمیننګ سبجیکټ وغیرہ دی 3 سبجیکټ چې کوم دی دا غي لیکچر موږ اپلوډ کړی دي او نور چې کوم دی تاسو په پلی لیست کې کته شئ او دا چینل زموږ سبسکرایب کړئ. تھینک یو.